دا کوپی دي دا د غوی پوسټر کو باندې تړل کیږي دې ته ګنده وای او دې ته چک وای دې ته چک وای او دا جلاب دی دا غاړه ښه دا زمونږه د پخوا د پلار نیکه ثقافتي لبه ده بس دا غواړي دا زمونږه شوق دی او دا بل څوک نشي ساتلی دا د ثوابه خلکو ساتلی دا بل د خلکو لري ساتلی د دې څنګه پته لګي د دې پوینټ سکورینګ سی حساب کتاب دی دا غوي چې 16 ټه تاو شي په 100 منټه کې تاو شي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتونکو زیب ابراهیم تاسو ګورئ له آزاد ټي وي نن تاسو د انټرنیټ نه او د موبایل نه او د ټیک ټاک نه ډېر لري بوزما او واپس مو زوړ د پښتون چې کوم روایت دی کوم ثقافت ته هغې ته بوزما چې ارټ په او کاندی به وه او غویې به او د غویي د پاسه به د دې روډ نه به تپوس وکړو چې دې ته څه وایي ځکه چې زمونږ ډېر کشرانو ته د دې پته نشي دا څه شی دی دا څه شی دی روډ دې ته ګدي وایو ګدي وایي ښه او دا نور به دې ته کوم دی نو دا کوپی دي دا د غویي پوسټر کو باندې تړل کیږي صحیح ده او دا چپره ټیګړې دا په کولور پاس را دي د ګول دا خو کپڑا خو دې کپڑا ته وایي شو ټیګړې ورته وایو ټیګړې ښه ټوټل دې هر څه چې ملاو کې دې ته ارټ وایي بل غوی راتلو وایي مونږ وایي چې د هغې راتلو نه مخکې تاسو ته مختصرا چې کوم کشرې کول دی دا خبره افسوس سره وکړم هغې د ټیک ټاک ماسټران دي د انسټا ماسټران دي او د یوټیوب ماسټران دي د فیسبوک ماسټران دي هغه هم ضروري دی هغه هم یو علم دی پکار دی خو خپل چې کوم د پښتو ثقافت دی تمدن دی روایت دی هغې سره هم پکار دي چې د هغې زده کړه مو کړو او موږ ته خپل ماضي موږ ته یادي اجمل موږ سره موجود دی اجمل موږ ته چې شاته چې کوم ښکاري دی خو دلته خو ارټ وایي کڼیاڼه وایي کڼیاڼه خو دا لرګي چې کوم لګېدی دی څه وایي دې ته ګنده وای ګنده وایي او د بل روډ هم موږ تپوس وکړو چې دا نور چې کوم د غوی دپاره لوازمات استعمالېږي او دې ته چک وایي دې ته چک وای او دغه جلاب دی دا غاړه ښه د بل غوی پورې سټیم سټې او منټ د مشر سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام مشر تاسو کوم نه راغلي مونږ مرغوز نه دا د مرغوت نه راغلي دي غوی راغی بیا به خبرې وکړو او بل غوی دلته کې راغی او خبره دلته کې ګیم به شروع کېږي غازی کوټ نه دا روډ د غازی کوټ راغلی نامام څه ده نکاش نکاش به څه ویل غواړی د پته شوې لبره او دا خو د روستي کل ټول په کار دی چې مثال لکه دا اوس پکې مثال داسې کل دا رسېدلی دی چې لکه موبایل دی او ټیک ټاک دی برګر دی هغې ته څه وایي هغې له هم پکار چې راشي او دا په ټیک ټاک او په دغه ورکړي که نه هغې ته خو موږ دا لکه دا دغه ورکوو چې لکه داسې چل دی چې تاسو له هم پکار دی چې بهی لکه دې تماشې له راځئ او زین خان مې موږ سره موجود دی او حسین نه راغلی دی زین خان مې اول نه خو پرمولو کلي ته تاسو ته هرکلی وایو ټول دې دا خلک چې دې موږ د ډډه د کومې نه ورته هرکلی وایو موږ په خپله هم میلمانه یو دي او دې ډېره ښکلی گیم جوړ کړی دی امان شیر کاکا دی نو مونږ چې دی هدایت کاکا سره راغلي دي یار حسین زه د هدایت په گیم پورې راځم گیم پورې خبره کوم چې په دور جدید کې
د موبایل دور دی او 10 منټه 20 منټه څوک یو بل نشي ورکولی د هغې هر څه باوجود یو ثقافتي د پښتون قام یو روایت دی هغه تاسو زنده ساتلی دی او جمدیم ساتلی دی او دا بل څوک نشي ساتلی دا د ثوابه خلکو ساتلی دا بل د خلکو نه ساتلی ویل سوار دی حق لبانې بس مونږ خو وایو چې کلم داسې ګیمونه نو مونږ به پکې سره هر رنګ شرکت کوو هر څه به کوو تعاون به کوو چې څنګه تاسو وایي هغسې به مونږ کوو دې خلکو سره بل درانه خواږه مشران راغلي دي کشران راغلي دي همزولي راغلي دي دې حق لبانې څه ویل غواړئ نو دا خو مونږ وایو چې دا زمونږ مشران دي او مونږ د دې کشران یو او ټول عمر چې دي نو مشرانو چې دي د کشران ته زده کړه کوي او دې موبایل خو ټول کار خراب کړی دی د الکانو ته چې ګوري نه تا ته نه ګوري که ته پې سلام هم وکړې تا ته نه ګوري خو بس هغوی به خپل سر په موبایل کې ورکړي او مشرانو سره چې کښېني څه به زده کوي څه به ترې ووینئ بس سلام دا د کمیټه چې کوم ممبران دي کوم پینل دی هغه دلته کې ناست دي د خپل سماجي چې کوم رابطه د هغه نه لایو هم ځي او دا وروڼه بایګان ناست دي د دې د پوینټ سکورینګ طریقه کار څه دی او څنګه پته لګي چې دا غوی فسټ راغی او دا سیکنډ راغی کوم چې تاسو دا کپونه ولیدل دا کپونه په کم حیثیت باندې دي ته په لومړي پوزیشن په دویم پوزیشن او په دریم پوزیشن باندې ملاویږي هغه به د دې نه تپوس کوو تاسو ته څنګه پته لګي د دې لبې چې کوم د پښتو چې کومه یو زړه د زمیندارۍ د ثقافت یو گیم دی یو لبه ده لوبه ده د دې څنګه پته لګي د دې پوینټ سکورینګ څه حساب کتاب دی دا غوی چې 16 ټه تاو شي په 100 منټه کې تاو شي دا جی د ټولو نه لومبې خو موږ تاسو ډېره ډېره شکریا ادا کوو او تاسو ته د لبه کې په راتلو باندې ډېر په خیرالي وو یو جهان مننه او د هغې نه بعد موږ دې ځای کې دا 3-4 کسان مقرر کړي دي دا زموږ د دې لبې مشرانې ریفریانې دی څخه ښې باقاعده سټاپواچ ګړۍ دوه دی چې کله غویې پرېږدي یو غویې ډایرکټ پرېښودلي یو غوی له 2 منټه ټایم ورکولي مخکې د وارم اپ لپاره چې لږ ته ګرم شي او جی هغه 2 منټه ټایم چې دی نو هغه 2 منټه چې ګړۍ پرېږدي او 2 منټه برابر کېدو کې نو بیا پې سیټي وو او سټاپواچ پرېږدو او چې ډایرکټ کي نو ډایرکټ 15 منټه کې 15 پیرې کې خپل غویې برابر کړي او بیا پې موږ سیټي وو چې ټایم سټارټ شي چې کم غویې په 8 منټو کې د ټولو نه زیاتې چکرې ووایي هغه په فسټ پوزیشن نه ځي ورپسې داسې په کته تر 5 پورې انعامات پوزیشن ورکوو مونږ کپونه ورکوو ورسره جنډې انعامونه ورکوو جي او د دې نه علاوه زمونږ داسې نور غویان چې کله ونه ګرځي هغه په نیمه کې کټ شي نو بلې لبې له وله تیاري ورکوي په بله لبه باندې وګرځي او دا یو داسې لبه ده چې زموږ زمیندار وروڼه ټول په دې باندې راغونډ دي یو بل سره مشغول دي مینه محبت دی ورورولي ده چېرته مونږ امن دی بایچاره الحمدلله امن بایچاره چېرته مونږ ډوک ګاړ یا مرغوز چېرته دا شوه پرملو خانه میرالي دا په دې لبه د دې غویانو په ترو باندې او په دې جلسه کې مونږ دې ځای ته راجمع شوي وو او دا ویشتل شو دا شو دا زمونږ ثقافتي لبې دي زه به ناظرین د دې کتونکو د دې روډ خبره کټ کوم دلته کې ما نه پی ټی آی والے ولیدلو نه مې پیپل پارټي والے ولیدلو نه مې جماعت اسلامي والے ولیدلو نه مې نیشنل پارټي والے ولیدلو دلته کې صرف ساده پښتانه راغونډ شوي دي د هر قسمه سیاسي اختلافات نه هر څه سیټ تکړی دي یو سور دی یو گیم دی یو ثقافتي لبه د هغه کوي بل غوی دا تیار شو کمیټې والے چې بيزي دي ساسي یو جهان مې ته مولا ټیم راکو تفصیل مراد ډیره ډیره مهرباني او شکریہ راغلی جی ډوک نه جی راغلی کوم دی ډوک جی ډوک ها ډوک دا مرغوز نه پکاته باندې دی ډوک ګال ډوک ته وای ها دا وې کتونکو ز خپل د ذل ثوابه ما او د پرملو کلمه لګ ډوک پکې مام پړم ویل وره نو تاسو ته هم پهلم کې اضافه شوی مشر ویل بس غواړي وې بس دا غواړي دا زمونږ شوق ته لبي دي کو ډیر په خپل شوق باندې پیسې مې سیر خپل لګول کړ حکومت خرچه ټول خپل حکومت سمون سره سوال خوش رہے آباد رہے اپنے خرچے پہ بالکل بالکل او بس شوق ته لکه د غلطو ملتونه په منی خو مزیدار کېل په پین له سمره ځ کله 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 میاش پسې کو او خو په شوق ول راځو دا پرملو خلق ته د دې با ماشه کتونکو ته بار بار په کشری قربانه د تنقید کوم کې دي شي کشری کول ما باندې لګیای کنځلې بدې رزر اپس وای خو لکه زه دا چې کشری کول ته یو اصلاح لپاره
چې د دې د پښتو د دې گیم د دې لوبې تاریخ څونه پورا زوړ تاریخ دی؟ تاریخ خو دا د ډېر وخت نه شروع ده. زه به تا ته څه ووایم، دا شل 15 کاله خو زمونږ شو چې اړم یو سره. زمونږ نه مخکې مشرانو دا لبه کړې ده او ډېره خوږه لبه ده. نو دا لبه چونکې د پښتون قام او د روایت سره منسلک یو لبه ده او زمیندارۍ سره منسلک لبه ده، نو ستاسو نه پس الله دې زندګي درکړي، خو لکه ستاسو نه پس همیشه دپاره یو کشر کول ته هغه شی وراثت کې پاتې کېږي. نو کشري کول ته ستاسو کشري کول باندې یقین شي چې دا وراثت ته پاتې شي، دا به جمدي غي وساتي. بالکل به ساتي ان شاء الله که خیر. دا هری پرتوب چې دا زمونږ یو زوی مې یو مې تر زوی لکه دای کوي، دا لکه دا زمونږ بچی دی مثال هغه کوي، ان چې هغه مونږ یې پریدو نه غي بیا را کابو کې کوي، هغه به کوي. لکه دا به نسل در نسل دا نسل تر نسل یو وراثتي ولا لبره دیتا دغه دا د چا په کې سره شي نشته. خپل تاوان کو، خپل کړهان کو، خپل منډه تړلیو په 15,000 باندې خو لکه موږ ویل گاډه کو دلته راځو. د امن په حواله کې د صوبایي حکومت د ډسټریکټ حکومت نه څه ګیله یا د هغې تعاون شکریا څه ویل غواړئ؟ نو بس نشته موږ سره چا څه تعاون کړی دی. موږ خو شکریا له ټولو خلکو غواړو چې څوک ښه دي خدای پاک دې ښه ساتي، چې خراب دي نو هغه خدای پاک ښه کړي. نو د دې ځای بلکې زمونږ او د دې کلي مشر او دا گیم چې به کوم ځای کېږي د دې گیم د دې ځای او ارټ چې ورته موږ په پښتو کوو د ارټ مالک، یعنې د دې گیم د دې لبې میزبان چې څوک دی هغې سره موجود و. امان شیر کاکا موږ سره موجود دی. ستاسو یو جهان مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ د پخوا د پلار نیکه نه ثقافتي لبه ده او پخوا به خلکو یوې هم کولې، رټونه به هم ګرځولو. اوس هغه پروګرام څوک کوي او څوک نه کوي، خو دا زمونږ خانداني دغه دی چې مونږ زمیندار دا شوقي لبه ده او د دې دپاره کوو چې په دې هلکانو کې د زمیندارۍ شوق را پیدا شي. اوس په هلکانو کې د زمیندارۍ شوق نشته، نو د دې دپاره کوو چې د زمیندارۍ شوق پکې را پیدا شي او دا ملک آباد په زمیندار دی. که چېرې زمیندار نه وي که نه نو ملک ته به زمونږ ملک دی معاشي زمینداري ملک دی، زمینداري ملک دی او په دې کې زمونږ دا ثقافتي لبه ده. په دې وجه باندې مونږ دا گیم جوړ کړی دی او دا په مرغوس کې هم کېږي، په زروبی کې ډوګو زمونږ چې څه مشران ملګري دي که نه نو هغې دا لبه کې ما ملګرو سره خبرې ترې وکړې، لکه یا نور خبرې ترې وکړو د یار حسین نه، د مرغوت نه، د ثوابۍ نه، د مختلف ضلعو نه خلک راغلی دی. اوس خبره مین چې کومه خبره هغه دا ده چې د ضلعې په سطح باندې د حکومت په سطح باندې د صوبایي حکومت په سطح باندې څه ویل غواړئ چې حکومت دا هم یو گیم دی چې دې ته څه ترجیح څه فوقیت ورکړي، څه ویل غواړئ؟ حکومت او بالکل مونږ له دغه راکوي چې کله هغې ته مونږ ریکویسټ وکړو که نه نو هغې مونږ له سپورټ والا چې دي هغې مونږ له باقاعده وایي چې او تاسو له به جلسه کوو، هغې راله کوي، هغې ورته میلاوي. حکومت سپورټ حاصل دی او بالکل هغې مونږ څه خدای نو څه ویل غواړئ چې دا گیم او دا لبه په یو وسیع پیمانه باندې شروع شي؟ نو خوښه نه ده؟ ولې خوښه نه ده؟ خوښه هم ده. او کشري کول ته زه به دا خبره معذرت سره وکړم، زمونږ کشران رونه دي او څه مشران دي، څه کشران دي سامزولي دي. د ټیک ټاک دور دی، د انسټا دور دی، د یوټیوب دور دی، د فیسبوک دور دی، نو هغې ته څه ویل غواړئ چې هغې د زمیندارۍ نه، د پښتون دغه تمدن نه، د ثقافت نه، د روایت نه آهسته آهسته هغې لرې روان دي، هغې ته څه ویل غواړئ، څه میسج ورکول غواړئ؟ چا تنقید ځکه نه کوو چې دا څه ویل غواړئ چې د خپل کشران دي کشران مونږ وایو چې یاره دې طرف ته راوړي چې زمیندارۍ ته که تعلیم ته که هر څه ته چې د دې موبایلونو نه، د ګیمونو نه، ټیک ټاکونه چې د دې نه ووړي، که خپل تعلیم کوي نو هم صحیح ده که نه، که خپله زمینداري کوي هم صحیح ده، که خپله نوکري کوي هم صحیح ده که نه، خو چې د دې بې مطلبو کارونو نه د پښتون چې کوم شان دی کوم روایت دی هغې سره منسلک وي، هغې سره منسلک وي چې د پښتو د چوکاټ نه، د اسلام د چوکاټ نه، د قانون د چوکاټ نه چې د دې نه بار نه وځي. مشر ډېره په دوو خبرو کې هغه متل دی چې سمندر په کوزه کې رابند کو چې د اسلام د چوکاټ نه، د قانون د چوکاټ نه او د پښتون د چوکاټ نه وسني کل پکار چې بار نه وځي. نو په دې خبرو باندې خو زما نه خیال چې زه خپله تبصره ورکړم او خبره دي په دو الفاظونو کې خبره ختمه کړله. ستاسو یو جهاد مننه. کې سایډ سټوري جو دی هغه دا ده دلته کې لګیا دي او دا سموسې دي، ګرمه ګرم پکوړې دي او چای تیارېږي، چونکې چای د یو ځای بل ځای راغلي مېلمانه دي نو د چای خو ضرورت
د دې کلی خلک ولم چې راغلي خو چې په خپل سبب باندې څوک چې اسکل غواړي نو هغه دلته کې راځي او چې کوم ماشومان راغلي راغلي پر دلته کې لږ مخکې آیسکریم ولا هغه ما خیال هغه آیسکریم هغه ختم کلاړو دا پلو والا راغلي دي او دلته کې وسره د دې او روزګار دی هغه هم لګېدلی دی او نظر کاکا له بخواله ورشو نظر کاکا به دلته کې چوړې هم راوړې دي نظر کاکا څه ویل غواړی څوک روبه دا ناس په پروګرام دی راغلي اماجد کا کارت کې پروګرام دی अब हम कोई जबरदस्त पके लगे बस टक पक उदान पके मजदूरी को बता पोजीशन तमाशा बो मुझी सही دا کتون दबार मेहमानों ته ټول ته مسافر ته دوا سلام منظور کړه وعلیکم السلام وعلیکم السلام د مرغوس کلینا راوسه دای غوي د موجوده خلکو چې کوم دا لبو کوي لوبو کوي هغه دا وی چې دا ډېر پست باندې راځي نو د دې دا گیم مونږ ګورو داتا سره شیر کو او د بس تاسو نه اجازه غواړم د پښتو د ثقافت یو زړه یو ډیره قدیمه لوبه ده هغه به انجوای کو او د دې غوي دا لوبه وګورو امره به اجازه راکې او همیشه لپاره امید او دعا دار چې زموږ ملک پاکستان او ریاسي ادارې بهتري طرف ته لاړ شي اجازه راکې د الله په امان